بسم الله الرحمن الرحیم. دوه قسمه ځناور دي چې د هغو مونږ تاسو قرباني کوو. یو دا غټ ځناور او بل دا وړوکی ځناور. غټ ځناور کې اوښه، غوا، میخه دا راځي، او واړه ځناور کې وزه او ګډه دا راځي. دا مذکر او مؤنث د دوی دواړو قرباني کولی شي. او بعضې هغه خلک چې غټ ځناور کې اووه کسانو نه زیات کسان شریک کوي، د زیاتو کسانو نه لسو کسانو نه د دې قرباني کوي. په شریعت کې د دې هیڅ گنجایش نشته. په غټ ځناور کې اووه کسان او وړوکي ځناور کې صرف یو کس د دې قرباني کولی شي. دغه دلیل څه ده؟ سنن ابن ماجه کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا روایت نقل شوی ده. وایي نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې یو سړی راغی او هغه سړي نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل: ان علی بدنة وانا موسر بها ولا اجد بها فاشتریها. وایي په ما باندې د غټ ځناور قرباني واجبه شوې ده او زه غټ ځناور اوس نه میندوم چې هغه واخلم او د دې اوس زه قرباني څرنګه کوم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل: ان یبتاع 7 شیات فیذبحهن. وایي ته واړه ځناور واخله او هغه واړه ځناور قرباني کا، نو هغه واړه ځناور د دې غټ ځناور په بدله کې قرباني وکړه. نو په دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام دا غټ ځناور د دې وړو ځناورو په بدله کې شمار کړی ده. یعنې لکه څنګه چې غټ ځناور دا په دې کې اووه کسان شریک کېدلی شي، داسې نبی علیه الصلاة والسلام واړه ځناور دا اووه ورته شمارل کړي دي چې یو غټ ځناور په تا باندې کله واجب وي، که هغه نشي میلاو بیا د هغې په بدله کې به ته اووه واړه ځناور دا قرباني کوي. د دې نه دا معلومه شوه چې غټ ځناور په دې کې اووه کسان شریک کېدلی شي، اووه نه زیات کسان په دې کې نشي شریک کېدلی، صرف اووه کسان د دې قرباني کولی شي. او وړوکی ځناور چې کوم ده دا صرف یو کس د خپل ځان د طرفه نه د یوه کس د طرفه نه د قرباني کول کېږي. او وړوکی ځناور کې په یوه کس نه زیات کسان دا نشي شریکولی. داسې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دا فرمایي: الشات عن واحد الی سنت کې دا روایت نقل شوی ده. وایي بیزا دا صرف د یو کس طرفه نه د دې قرباني کیږي. د دې دا معلومه شوله چې غټ ځناور دا د اووه کسانو د طرفه نه یو ځناور قرباني کول دا صحیح دي، او وړوکی ځناور دا صرف د یو کس د طرفه نه د قرباني تاسو کولی شي. او داسې سنن ابن ماجه کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل شوی ده. وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: من کان له ساعة ولم یضحي فلا یقربن مصلانا. کوم یو کس سره چې د قرباني کولو گنجایش وي، طاقت وي، استطاعت وي او بیا هم د قرباني نه وکړي، فلا یقربن مصلانا. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دی د مونږ عیدګاه ته نږدې هم نه راځي. نو د وسعت باوجود قرباني نه کولو باندې نبی علیه الصلاة والسلام داسې وعید بیان کړی ده. د دې نه دا معلومه شوله چې داسې وعید دا صرف د وجوب په پرېښولو باندې راځي، وجوب نه علاوه د بل ته شي پرېښولو باندې داسې وعید دا نه راځي. حضرت عثمان بن علي زیلعي الحنفي دا فرمایي: تبیین الحقائق چې د کنز دقایق شرع ده، په دې کې دا اصول بیان کړی دی: ومثل هذا الوعید لا یلحق بترک غیر الواجب. وایي داسې وعید دا صرف د وجوب په پرېښولو باندې راځي، وجوب نه علاوه د بل ته شي پرېښولو باندې داسې وعید نه راځي. نو بهرحال دا خبره مقصود ده چې هر صاحب نصاب سړي باندې قرباني دا واجبه ده. که چېرته اووه کسان شریک شي بیا هغه د اووه کسانو طرفه نه یو غټ ځناور قرباني کول دا صحیح دي. او که چېرته یو کس وي بیا یو کس د ځان د طرفه نه یا د بل چا د طرفه نه صرف وړ ځناور دا د یو کس طرفه نه کافي ده. په دې کې په یو نه زیات کسان دا نشي شریک کېدلی. الله تعالی دې موږ تاسو ته د سنت مطابق قرباني کولو توفیق رانصیب.